یو خبر ارتکم شاید تاسو اوریدلی یعنی اوریدلی په اعمالو کې واحد یو عمل دی چې انسان وکي نو یقیني طور باندې ویلی شي چې ما دا عمل قابل قبول دی او قبول شو. انسان ډیر اعمال کی، انسان ډیر محنتونه کی، ډیر کوششونه کی. ما ته ګورو تاسو کې ډیر کسان بداسي چې حج موقع و دوی ته الله په ژوند کې ورکړي ورغلي بي اسه پښتنه نه کوم، پښتنه نه کوم. تاسو کې څوک ویلې شو چې ما کوم حج کړی یقیني قبول دی؟ ټول الحمدلله منځ گزار خلک یو، ټول مملنځونه کو. تاسو کې څوک ویلې شو چې ما سبای منځ کړی یقیني قبول دی؟ یقیني قبول دی، هیڅ کوم نشي ویلې. تاسو کې په مالدار خلک کې زکاتونه او صدقې به ورکړي، څوک یې چې ما صدقه یقیني قبول کړو. خو ورو په اعمالو کې واحد یو عمل دی چې انسان کله هغه عمل وکي نو یقیني طور باندې ویلی شي چې دا عمل ما چې کوم مې وکړو الٰه العالمین په دربار کې قابل قبول دی او هغه درود شریف دی. جواب راکوه کوم یو عمل دی؟ یاره وجه څه کېدلی شي؟ ما خو په دا خبره باندې ذهن کولاو نه شو دمره خواري وکم او داس وکم او ټیم ورته وباسم او جماعت کې کېنم او د دنیا سوچونه حتی الامکان د ذهن نه وباسم او بیا مې یقیني نشم ویلی چې قابل قبول بي که نه بي. او درود شریف باندې یو منټ نه لګي مونږ ویلو هر یو قسم چې زړه نه یې ویلی شي چې بلکل دا قابل قبول دی خامخا به قبلېږي. دغه کې څه راز دی؟ نو د هر څه نه مخکې یو خبره خو دا واورو. مفسرینو ډېره عجیبه خبرې کړي، جواب به تاسو طرفه ماته یې ګوره. یو عمل درود شریف ته چې رب تعالی دمره عزت او دمره قدر او دمره احترام الٰه العالمین ورکړی، نو مفسرین اوله وجه دا بیانوي چې په اعمالو کې واحد یو عمل دی چې الٰه العالمین په خپله باندې کې درود شریف دی. دا وجه بل یو عمل الله پاکي. تاسو ماته یو خبره وخوځئ، شرط یې منځ کړی یو حدیث کې ثابت شوي، یا حج په هکله څه خبره کړي، یا نفل کړي. یو وجه او بله وجه د مونږ تاسو کې چې لنجې را درومي که نه، هر څوک ځان ته مې لفظ استعمالوي. دا خبره ګوره اورېدو قابله. اوس چې زه پلانګي کس نه پښتنه وکړم نو بس هغه به یي چې محفل کې یو ځای یم نور څوک دي مې لفظ. نو الٰه العالمین په قرآن کریم کې د درود شریف حکم په داسې انداز باندې وکړو چې مې په خپله باندې الٰه العالمین هم نو استعمال کړی. کومې وی خبرې نه چې لنجه راځي، کومې وی خبرې نه چې اتفاقي را درومي، الله تبارک وتعالی په خپله باندې هم لفظ مې نه استعمال کړی. څه ویلي؟ ان الله، انا یې نه ویلي چې زه، څه ویلي؟ ان الله، بېشکه الله. داسې خو یې ویلی شول چې انا وملائکته یا ملائکته ویلی شول که نه شو ویلی؟ خو چې ان الله وملائکته یې ویلي نو یو خو دا چې خپلو بندګانو ته دا میسج او پیغام ورکوي چې ما بنده لفظ مې استعمالوه، ورنه لنجه به درته جوړه شي. چې لنجه درته جوړه شوه هغه عمل که نیک عمل وي د تا د قبلېدو په هکله یې شک دی. زیم الٰه العالمین فرمایي مختار ذات یم، د هرې خبرې اختیار دی را سره او بیا هم لفظ مې نه استعمالوم. نو مفسرین یې چې درود شریف باندې حکم شوی په ان الله و ملائکته یصلون علی النبی باندې، الله تبارک وتعالی مې لفظ نه استعمال کړی. نو وجه دا چې درود شریف داسې عمل دی چې هر څوک یې نو په عاجزۍ سره یې، چې هر څوک یې په عاجزۍ سره یې، په قدر سره یې. دغې وجه نه علماء کرام ورسي وی چې ذکر بیا اودسه کړی شي خو درود شریف بیا اودسه. دا خبره به مې اورېدلې که نه؟
تاسو به علم کې نه ذکر بیا ودسه قریش خو درود شریف بیا ودسه ځنې انپړه خلک او تاسو حضور علیه السلام د الله نه ویچات کړو لوړ کافر شو صاحب دم رزل حکم ملګوا ډېری خوارې کړې دا څنګه مونږ باندې مونږ حدود نه کراس کړې دي دا چې زر حکم په ما ملګوا خنو پوي مې کا هما ته ګور اول اعتراض مکه ځان پوي کا کپوي نشي بیا اعتراض وکړه ما ته ګورو مونږ د الله ذکر کو ګور ډېر عجیب خبره وکړه تاسو پويږئ مونږ د الله ذکر کو مونږ کو ک الله جواب راکو وردا سوچ سمجھ خبرې ښه د الله ذکر مونږ کو ک الله کی نو دا ذکر شو مونږ د بارکه یعنی کوئی مونږ د چا په نامه باندې د الله په نامه باندې او درود شریف د چا ذکر دی دا د حضور علیہ السلام یاد نه خو د چا بنیادی طور باندې ذکر د شاره د الله ګور الہ العالمین په خپل ځان ذکر نه کی خود مصطفی ذکر کی سبحان الله خبر تم سوچتے پدای کی حضور صلی الله علیه وسلم لمون نعوذ بالله رب باز جاهلان وای چې تاسو الله نه موچت غنو وصاحب په غرض نه پويږي درود شریف داسې ذکر دی چې د رب ذکر دی یعنی الہ العالمین واحد په خپل باندې دا عمل کی نو کوم یی او فقها یی علما یی چې درود شریف د پاره او داس په کار دی په دا وجه چې یو خو په حضور مبارک ویل شي او بل تا چې الله یی د الله ذکر دی یعنی د الله تر طرفه ذکر دی په حضور علیہ السلام مبارک باندې د خبرې ته تاسو شاید سوچ ویا بنئ اوس ما دا ګوره موږ چې پروګرام افتتاح وکړو په څه باندې وکړه بیا هم چې زه راغلم ما بیان وکړو تاسو را سره کوم یو عمل وکړو اندستیاویز قادری صاحب جواب راکړو درود شریف نو ما ته ګوره الہ العالمین ومونږ تاسو په دغه محفل کې یو دغه درود شریف قبول بلکې قبول لې نو ما ته ګوره کوم محفل کې چې درود شریف ویلې شي تاسو نه پښتنه کوم هغه محفل ته بیا څه ویل پکار دی بدعت یو خپل نامه تاسو راکوم خطا سر نشته نو مستحب عمل ورته ویل پکار دی ځکه بدعت ځای کې خصوص درود شریف په ناخوښ ځای کې په دین کې نوی کار کې په داسې انداز باندې کدا په دین کې نوی کار وای نو تا نه پښتنه کم داسې قابل قبول عمل پکې بیا کېدو کنه کېدلو بالکل بیا پکې نشو چې دا بدعت عمل وای خو پته لګي چې بهترین عمل دی بدعت عمل نه دی